بسم الله الرحمن الرحیم. پرون منګ او تاسو اعتراض کړو، قلنا سره جواب کو. اعتراض دا چاله کس وجه دا چې دا د صفاتو د الله تعالی په منځ کې د قول وشي په تغییر مفهومي سره او په اتحاد مصداقي سره، لکه څنګه قانون او قاعده چې د نور محمولاتو د پچا باندې په موضوعاتو باندې. نو دی راغی جواب کوي، قلنا لأن هذا انما يصلح في مثل العالم والقادر بالنسبة الى الذات. و دا خبر ستا په مشتقاتو کې جوړیږي چې ته وایې چې الله عالم. الله دلته حمل دی، دلته څه شی دی؟ طالب حمل دی. او وایې چې هلکه تغییري مفهومي دی، دلته د عالم مفهوم جدا دی او دغه رنګې د ذات مفهوم څه شی دی؟ و مصداق الحمل د دوانو سره څه شی دی؟ یو شی دی چې کم ذات الله تعالی دی مغه ذات څه شی دی؟ عالم. زمون خو لانجه په دې کې نه د اختلاف چې څومره روان دی دلته د اهل سنت او د معتزله ترمنځ، دا په مبادیو کې دی نه په مشتقاتو کې. مخکې مونږ ونه ویل چې معتزله مبادی مني او مشتقات نه مني، علم صفت دی خو عالم ورته نشي ویلی، کلام صفت دی خو وروسته به راشي متکلم ورته نشي ویلی. لانجه په دې کې ده. نو دی وی هذا انما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة الى الذات لا في مثل العلم والقدرة، مع ان الكلام فيه يو ولا في الاجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد. وذكر في التفسيرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به أحد من المتكلمين ما سوى جعفر بن حارثنا، وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته ذي جهالت شمار له. وهذا ديوي دا زكا لأن العشرة نم دي طول أفراد وأغلرة تناول الكل كل فرد مع أغياره. فلو كان الواحد غيرها كذا واحد غير دا عشرة ونشي لصار غير نفسه لأنه من العشرة يو، وأن تكون العشرة بدونه. وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها. هذا كلامه ولا يخفى ديور باندې رد کړی دی. دا د جهالت او حماقت اشماره لی. وهي دا صفات د باری تعالی ازلی هغه کوم دي؟ نو طالب مخکې دومره عنوان منګه ویلي چې له صفاتون، خدای تعالی لره څه شی دي؟ صفات دي. چې خدای تعالی لره صفات دي نو صفات کوم دي؟ تاسو یو ځل متن ته وګورئ. وهي العلم، هغه صفت د باری تعالی یو علم دی، بل قدرت دی، حیات دی، قوت دی، سمع ده او بصور دی، اراده ده، مشیت دی، فعل او تخلیق او ترزیق دی، والکلام او بل څه شی دی؟ کلام دی. دا صفات د چا دي طالبه؟ دا د باری تعالی دی. د چې دلته دا قید ولګو چې وهیا، نو غرض د ماتن بیان د صفاتو د باری تعالی دی. یو د هغې صفاتو نه وهیا دا صفات ازلیه العلم. څه شی دی؟ د صفاتو ازلیه او د باری تعالی نه یو صفت څه شی دی؟ هغه علم دی. یا لکه علم چاته ویلی کیږي؟ ګوره ورته وهي صفت ازلیه، او دا علم چې دی دا یو صفت ازلی دی. څه شی دی طالبه؟ دا یو صفت ازلی دی. تنکشف المعلومات عند تعلقها بها، چې د دغې صفت ازلی په وجه باندې انکشاف د معلوماتو کیږي. انکشاف د چا کیږي؟ انکشاف د معلوماتو کیږي. دا معلومات منکشف کیږي چاته؟ هله د عالم ته. دا منکشف کیږي چاته؟ حکم دوران کې عند تعلقها بها، په وخت د تعلق د دغه علم کې د معلوم سره. په وخت د تعلق د دغه علم کې د چا سره؟ د دې علم صفت تعلق چې د معلوم سره راغی، نو د دقی صفت په وجه باندې د عالم ته څه شی منکشف کیږي؟ معلومات منکشف کیږي. مونږ تاسې چې وایو علم مبدا الانکشاف ده. علم مبدا الانکشاف ولې ده؟ خو د علم یو صفت دی او د عالم پورې قایم دی. کله چې د دې علم تعلقه د معلوم سره راغله نو تعلقې نه بعد د علم د څه شی شي؟ منکشف شي. خو دا زموږ او ستاسو د انسانانو په منځ کې مسله ده. زما استاد صفت علم دی، ما تا ته معلوم منکشف کیږي د علم په وجه باندې. خدا په هغه دوران کې چې هله دا معلوم څه شي وي؟
تعلقه د علم زمونږ او ستاسو د دې معلوم سر راشي، نو د دې نه بعد دا معلوم راته منکشف شي. او یو علم صفت د باری تعالی دی، نو چې علم صفت د الله تعالی شنو دا علم صفت د الله تعالی دی ازلی. ازلی څه معنی؟ ازل عبارت ته تاسو مخکې ما ویلي د جمیع ازمنه او ماضیونه، او ابد عبارت ته د چانه د جمیع ازمنه انا آتیونه. دا را رواني چې څومره زمانه را رواني ته ابد ویل کېږي، مخکې چې څه شی تیر دی نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ ازل. نو علم صفت د الله تعالی دی ازلی. وټکی ته وګورئ، موتا ته د علم په وجه باندې انکشاف د معلوم کېږي، او چې ترسو پورې دا صفت العلم زما وستا د معلوم پورې نه قائم شوی، تعلق ورسره نه راغلی، نو دا موتا ته نه را منکشف کېږي. نو خو زما وستا علم صفات حادث دي، او د الله د علم صفت ازلی دی. نو معلومیږي دا چې دا څومره ممکناتو دا د پخوانه خدای تعالی ته څه شی وه معلوم د دې سره تعلقه د علم د چا وه د باري تعالی. دا نه چې وخت داسې و چې د الله تعالی تعلقه د علم د دې ممکناتو سره نه وروسته را پیدا شو، نه، د پخوانه د الله تعالی د دغه صفت تعلقه د چا سره وه؟ د دې ممکناتو سره وه. ولې؟ ځکه صفت ازلی دی. چې صفت ازلی شو، علم ازلی دی، نو دا تعلق هم د باري تعالی څه شی دی؟ علم ازلی علم ازلی شخه. نو دی وی وهي صفت ازلیه دی، صفت ازلی دی چې په دې سره انکشاف د معلوماتو کېږي د تعلقها بها، چې کله تعلق د چا راشي؟ هله علم راشي د چا سره؟ د معلوم سره. بل صفت چې دی هغه قدرت دی. بل صفت څه شی دی؟ قدرت دی. قدرت چاته ویل کېږي؟ هو صفت ازلیه دی، صفت ازلی دی چې دا اثر کی په مقدوراتو کې عند تعلقها بها، چې کله د دې قدرت تعلقه د چا سر راشي؟ د دې مقدوراتو سر راشي. هغه اثر څه شی دی؟ چې د عدم نه وجود ته راوباسي. نو د عدم نه څه شی؟ نو لکه مخکې موږ او تاسو ویل علم صفت قدیمه د باري تعالی دی، او معلومي څه شی دی؟ حادث دی. معلومي څه شی دی؟ نو دلته طالب چې دی هم دا قادر ذات قدیم دی، قدرت صفت دی دام قدیم دی، او مقدور پکې څه شی دی؟ او دا تعلقه چې کومه دلته راغلې تعلقې تم دوی حادثه وي، ځکه نوې نوې را پیدا کېږي. سره پیدا کېږي، نوې نوې را پیدا کېږي. والحیات، او بل صفت چې دی هغه حیات دی. نو حیات هي صفت ازلیه، دا یو ازلی صفت دی چې واجبوي علم لره. توجب صحت العلم، چې واجبوي صحت د علم لره. دا تفصیل د ټول را روان دی. دا صحت العلم دلته صحت په معنا د امکان سره دی. دا علم یو صفت دی چې واجبوي چا لره؟ اله صحت د علم لره، امکان د علم لره. بل چې د علم دا قوت، بل صفت د الله تعالی قوت دی، او قوت په معنا د قدرت سره. قوت چاته ویل کېږي؟ دا قوت هي بمعنى القدره، او قدرت معنا خو مونږ وکړله. نو خلاصه دا شو چې دا دوه الفاظ مترادفه دي. خانو بیلې ولې ذکر کې واله کا الفاظ مترادفه دي، مخکې مې قدرت ذکر کو، وروسته څه شی ذکر کوم؟ قوت ذکر کوم. مقصود په دې کې دا دی چې صفات الله تعالی بیان شي علی اکمل وجهنا، په چا سره؟ اکمل وجه سره. نو دا بل صفت دی د الله تعالی چې هغه قوت دی. والسمع، بل سمع دا سمع معنا اوریدل. نو سمع چاته ویل کېږي؟ دا د الله تعالی صفت قدیمه دی سمع. وهي صفت تتعلق بال، دا یو صفت دی چې د دې تعلق د چا سره دی؟ د مسموعاتو سره د دې تعلق دی. یعنی سمع اوریدل د الله تعالی صفت قدیمه دی، او په دې سره انکشاف د چا کېږي؟ د مسموعاتو کېږي. سامعتا خبره موږ تاسو وکړه، سمع صفت ازلی دی قدیم، او تعلق د مسموعاتو سره څه شی ده؟ حادثه ده. نو ټکی ته ګوره. والبصر، بل د الله تعالی د صفاتونه بصر دی. صفت تتعلق بالمبصرات، دا هغه صفت دی چې د تعلق د مبصراتو سره دی. نو فتدرک بهما، نو درکی په دې دوانو سره ادراکا تاما، پوره ادراک. ولا على سبيل التخيل والتوهم، ولا على طريق تاثر حاسه. دا توهم او خیال خبرې موږ ځکه کوم تاسو ادراکات کوو، خو یا توهم وي یا خیال وي، یا په طریقې د چا سره وي؟ اثر د حاسې سره، چې حاسې طرف ته متوجه کو، او دغه طرف ته، یا په طریقې د اصول د هوا سره وي. هوا وخت راورسیږي، پوزي راورسیږي، نو علم مراشي کنه. دا زمونږ او تاسو د ادراک او د علم طریقې مخکې موږ تاسو ویل چې اسباب د علم اله حواس دي یو پکې، نو حواس پنځو، ګرچې پنځه پکې نور حکما او شمارل، نو هغه طریقې موږ تاسو مختلفې ویلې وي. اوس که څوک وایي
دیوی ولا یلزم من قدمها قدم المسموعات. اوس کته وی چې لکه دا صفات الله تعالی ازلی شول او قدیم شول، نو خو بیا خو په کار دا ده چې د دوی د قدم سره څه شی راشي، قدم د مسموعاتو هم راشي. چې صفت قدیم ده نو په کار دا ده چې مسموعات قدیم شي. دی وی نه لازمیږي د قدم د مسموعاتو د مبصراتو نه، د دې د قدم نه قدم د مسموعاتو د مبصراتو، لکه څنګه چې نه لازمیږي د قدم د علم او د قدرت نه قدم د معلوماتو د مقدوراتو. ولی لانها صفات قدیمه، ځکه دا صفات قدیمه دي، پیدا کیږي د لاره تعلقات بالحوادث. ولا څه شی دي؟ صفات قدیمه دي، خو د دې د حوادث سره څه شی پیدا کیږي؟ نو تعلقه حادثه ده. تعلقه څه شی ده؟ نو څو صفتونه شو ده، بل پکې اراده او مشیت دی کې لږ تفصیل دی.